انصاری زرنا هغه چې ما پرې تسلي نه کېږي څو پرې په خپلو سترګو نه وي لیدلی نو هلته روانه شوله د احد میدان طرف ته په لارې باندې چې کله تله یو کاس مخې ته ویرولو هغې نه یې پوښتنه وکړه ما بال محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم څه حال دی چېرته دی چې زه یې خپله باندې وګورم ورته ما ته خو پته نشته چې څه حال کې به وي چېرته به وي خو دا راته معلومه ده چې ستا پلنکې زوی پلنکي ځای کې شهید پروت دی خو دې هغې پروا ونه کړه دې خبرې هغې به انسان سوچ نه زه تا نه چا پوښتنه کوم هغې حال راکړه آی پرې شو بیا مخته روانه شوه چې بیا تله بل کاس ورته میلاو شو دی ما بال محمد رسول الله صلی الله حال څه دی ما ته په دې معلومات نشته خو دومره راته معلومه ده چې د ستا خاوند پلنکي ځای کې شهید پروت دی بیا یې پروا ونه کړه دې سره غم دې څه شي دي دې سره غم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بیا روانه ده چې نور مزار یې وکړو بل کاس مخې ته ویراوه هغې نه پوښتنه کوي چې ما بال محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم څه حال دی چېرته دی دی معلوم راته نه دي خو دومره راته معلومه ده چې پلنکي ځای کې ستا پلار شهید پروت دی بیا یې پروا نه وکړه بیا چې مخته تله دوباره بل کاس نه پوښتنه وکړه ما بال محمد صلی الله علیه وسلم هغه ته بیا جواب دا ورکوي چې ما ته هېڅ معلومات نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو چېرته کې وي خو هغه یو ځای مې کتلی دی چې هلته ستا ورور شهید پروت دی بیا چې تلله بل کاس نه یې پوښتنه وکړه نو هغې نه چې کله پوښتنه وکړه هغه ورته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی په پلنکي ځای کې دی څلور شهادای خپل دي سوی شهید دی خاوند شهید دی پلار شهید ده رورم شهید ده هغې پروا نشته ده ځکه هغو مینه کامه ده دا په حدیث باندې عمل دی حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین نبی علیه السلام فرمایي ټولو نه زیاته مینه چې انسان د خپل مور د خپل پلار نه د خپل اولاد نه ټولو خلق نه چې زیاته مینه ما سره نه دا به دا د حدیث مصداق دی بیا لاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه خپله باندې مخامخ یې وکړه چې ژوندی دی تصدیق یې وشو چې بس د ستا دیدار نه به ټولو غمونه اسان دي د نور غمونه دا بس هېڅ نه دي خو چې ته ژوندی دی دا یوه مینه ده دا زموږ نو ستاسو د ایمان تقاضا ده داسې مینه ساتل پکار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ګورئ صحابه کرامو په خپل ځای باندې ما تاسو ته څو واقعات تېرې جمعې راوړي چې څومره مینه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا د زنانه او د صحابه خبرې تاسو دوه واقعات راوړي یو بل صحابي باره کې رسیم چې هغه زخمی شوی و په جنگ په دوران قریب المرګ یو ملګری ویې رانوتي چې څنګه چال دی څه تمنا څه ارمان دې په زړه باندې شته خو نه یو ارمان مې باندې شته یو ارمان مې شته چې دنیا نه پاسم روان یم خو چې آخري دیدار د رسول الله صلی الله علیه وسلم پاس چې هغې خاص دا زخمی په مټ راوچت کو او وړلو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ ته یې کېښو چې د ستا محبوب د ستا مخ ته اوس چې دا خبرې واورېدلو اچانک لکه بیلې کرنټ سړي ته ولګي که نه یو شي ته نو هغه فورا داسې راوچت غوندې شو او هغې طرف ته یې وکتل بیا ورو حالات خرابېدلو بیا شهید شو آخري دیدار یې
الله ورته نصیب کړو په دې مصیبت. دا شانته یو بل کې یو حدیث پاک کې راځي چې صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ترالو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا سره زموږ ډېره زیاته مینه ده خو زه یو شي ته ډېر زیات پریشان یم. دلته دنیا کې موږ ستا سره چې مینه ده چې کله موږ د مینه زیاته شي یو لحر پکې راوچت شي بس بیا موږ ته صبر نه رسي او بیا د کور نه راوځو او د ستا زیارت ته راشو ستا ته مخامخ شو بس زموږ تسلي وشي مینه به ماته شي. اوس ما سره فکر د دې خبرې لګېدلې ده چې دنیا زندگی خو ختمېدونکې ده موږ به د دې دنیا نه ځو او هلته اخرت کې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو پیغمبر دی ډېر اعلی شان والا دی د ده مرتبه خو به ډېره زیاته اوچته وي او زموږ مرتبه خو د دې نه ډېره زیاته کمه دی نو مشکل دی چې هلته بیا دیدن ونه شي. دې خبرې ته زه ډېر زیات پریشان یم چې دلته خو موږ راشو کور پرېږدو بس خپل زړه مطمئن کړو خپله مینه ماته هغې خبرې ته چې هلته به زه څه کوم. نبي علیه الصلاة وسلام جواب ډېر نه کړو. لږ ساعت نه بعد جبرائیل علیه السلام راغی چې هغه راغی نو ده ته خبره وې بیا نبي علیه السلام سړی راوغوښتو بیا دوباره راوغوښتو ورته چې دالې راشه خوشخبري دې کوم حدیث یې ورته واورولو الله طرف نه هغه وحي غیر مطلوب چې ده کنه هغه ورته وشو دی چې المرء مع من احب قیامت پر ورځ به انسان هغه چا سره مخامخ کېږي چا سره مینه وي. ستاسو ما سره مینه دی کنه بس ما سره به وایي. صحابه کرام فرمایي چې ټولو نه زیاته خوشحالي موږ ته په دې حدیث شوې ده دومره په بل څه شي نه ده شوې. نو دا زموږ ستاسو د ایمان تقاضا ده صحابه کرام. اوس ګورئ کېدای شي د ستاسو په ذهن کې سوال وي چې هغه صحابه کرامو هغې درجې ته چېرته رسېدلی شو. وګورئ انسان چې خپل وس مطابق کوشش کوي په دې زمانې کې همداسې خلک شته دي چې هغو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې د وجې نه هغو سره هغه یو عادای نه پرېږدي چې هغه یو سنت موږ نه پاتې نه شي. داسې خلک اوس موجود دي تېر شوي دي نیټو زمانې کې تېر شوي دي. خضر قاسم نانوتي رحمت الله علیه دا دارالعلوم دیوبند باني و د سره یو عجیبه یو تړه په زړه کې او دته د کومه دارالعلوم مدرسه د دیوبند مدرسه چې ده جوړه کړې ده دا په خپله یې چې نبي علیه الصلاة وسلام زه ډېر فکرمن وم چې دا څنګه یو اداره جوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم شپې یو ورځ په خوب کې زه د ګوتې نه ونیوم ما ته رضا زه تا ته نقشه اچوم پوهې ته لکیري وویلې دلته باندې به مدرسه جوړه کړي. بیا سهار چې راوچت شم خوب راته یاد شو ما چې اوس سم چې وګورم ما په شپې داسې خوب کتل چې لاړم مغه شاته لایرونه وو چې څنګه شپې نبي علیه السلام چولي مدرسه یې جوړه د ده زړه کې یوه مینه وه دې پسې انګریز لګېدلی و چې دا ګرفتار کړي کتلی که نه چا ورته اطلاع ورکړه چې حضرت ډېر حالات خراب دي تا پرېږدي نه ته داسې وکړه چې لږ سایډ ته شه پټ شه ځکه چې ځان ته تا دپاره خطره ډېره ده. ها ټیک ده. نو دا قاسم نانوتي رحمت الله علیه روپور شو څو ورځې 3 ورځې 3 ورځې چې تېرې کې دوباره راووتم بیا ګرځېدلو خلکو سره مګه شه خلک ورته چې ګورې خطره ده تا ته ولې راووتلې هغه یې چې داسې چال ده چې ما دا سوچ وکړو په ټولو حدیثو مې نظر واچوه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې ما ته چې د بل نمونه نشي میلاو یو ځای کې مې صرف دومره خبره ما ته میله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمن نه
درې ورځې رکوع شوی دی، درې ورځې چې هغه په غار حرا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمن نه درې ورځې په غار حرا کې پټ شوی دی. نو ما یې بس دا سنت پورا شو، دشمن نه درې ورځې پټ شو، سنت باندې عمل وشو، پکې اوس الله څنګه خوښوي بس بیا پکې بس نور نشم پدې بهر ذکر ووت. په دې حالاتو کې چې د ځان ته خطرات دي خو هغې مینې د سنتو دومره مجبور کړی دی چې بیا هم بهر راوځي. دا یو ځل چا داسې وکړو چې کیړۍ ورته راوړي، شین کلر یو ښایسته غوندې کیړۍ قاسم ننوتي رحمت الله علیه پرې راوړي، دې قدره تحفه مې راوړي ده، دا در سره واخله. بس دې ونه راواخیستلې کیړۍ او کور کې پاس اوچت سنبالې کېږي. یو ورځ چا ونه پوښتنه وکړه حضرت تا ته خو یو خاص ډېرې ښایسته کیړۍ راوړي دي، حتی اچوې نه عادت نه کړي که نه، خلک ټول اچوي، معاشرې کې خلکو کې ټول رواج دا چې ډېرې ښې کیړۍ دي. دې ما خوا کیړۍ هغې نه اخیستې دي، د هغه دلجویي دپاره مې اخیستې چې هغه خفه نه شي چا چې راوړي، خو اچوی ځکه نه چې زما د محبوب د ګنبد رنګ شین دی او ته ما ته شنې کیړۍ راوړي، ما نه دا نه برداشت کېږي چې هغه رنګ زما خپله دې راشي، بس سنباله مې کېږي. نو دا یوه څه شی وه؟ زړکي مینه وه. لکه داسې خو نه ده که نه، شرعي لحاظ سره خو جواز پکې شته، خو ما ته خو دا یوه زړکي مینه وه، دا رنګ زه نشم برداشت کولی چې پښو ته یې واچوم. نو دا زمونږ د نږدو زمانې اسلافو پورې تېر شوي دي، داسې ډېر بېشماره واقعات دوشته دي. نو زړه کې د دواړو جهانو سردار مینه په زړه کې ستر پکار، خو چې تا سره مینه دې وي که نه، بیا ګورې دا یقین وساتئ چې هغه بیا سړي باندې ظاهرېږي. خو چونکې اوس نشته چې په زړه کې نشته، که په خولې وي خو اعمالو کې خو نشته که نه، په خولې باندې سړی وایي خو اعمال یې تردید کوي. ظاهر کې ته په سنتو عمل نه کوي، ظاهر کې ته په سنتو عمل نه کوي، هغه طریقه نه خپلوي، هغه لباس نه خپلوي، هغه شکل و صورت نه خپلوي، خو معلومه شه چې مینه نشته که نه. که چېرته وې خو خپل کړي به دی، زما د محبوب ادا داسې ده، زه ولې داسې ونه کوم؟ دا کمی ده او دا زموږ ایمان زموږ نه دې شي تقاضا کوي، دا کمی لرې کړو. کم از کم د هغه هر یو سنت مخته راوړو. زموږ په اسلافو کې داسې هم تېر شوي چې مرګ په وخت کې اودس کولو، غالبا شفیع رحمت الله علیه بزرګ تېر شوی، اودس یې کولو خپله کولی هم نه شو، چا ورته اوبه واچولې اودس یې وکړو، چې اودس یې وکړو مشکل سره بعد کې خلال رانه پاتې شو، دوباره به اودس کوو. حضرت تا ته ډېر تکلیف دی، نو اودس خو شوی، خلال خو مستحب دی که نه؟ وی نه، زما د محبوب طریقه ده، خلال پکې شوی دی، دوباره به اودس کوو. دا مینه ده او دا زموږ ستاسو نه د خپل ایمان تقاضا کوي. الله دې موږ ته دغه مینه په زړونو کې نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دعا کوي زموږ ګناهونه معاف کړي، زموږ مشکلات آسان کړي، خپل فضل او کرم رب دې عافیت معاملات زموږ ټولو سره وکړي، دین باندې مقایم دی، مستر رسول الله صلی اتباع زموږ ټولو ته نصیب کړي، سنت مطابق زندگی تیرول توفیق نصیب کړي زموږ ټولو ته. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.